کتونکو سلامونه کوم. علب خان شیرپوی مارشد خان عمرزی عدالت ته پیشې راغلی. کوم 9 مای واقعیا چې دا په هغې کې د پی ټی آی یو شمېر کسانو ضمانتونه منسوخ شو او یو شمېر چې کوم دي د هغې ضمانتونه خو هم شوي دي. دغه ګرفتارۍ ته دوی په کم نظر باندې ګوري او دې وخت کې دا اطلاعات دي چې ارشد خان عمرزی خو هم دغه ضمانت چې کوم دی هغه منسوخ شي او کسټډي له پولیس له ورکړی شي. ارشد خان څه به وایي په دې مقابله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مهرباني نننۍ کومه چې په 9 مای زموږ دلته تاریخ و په چارسده کې د سټي تاڼې هغې کې چې د بي بي اے کینسل شوه موضوع جیل ته. خبر دا ده چې په 9 مای باندې چې کوم احتجاج شو عمران خان گرفتار شو هغه احتجاج دلته په چارسده چوک کې شو. هغې کې په موږ باندې اف آی آر وشوې. هغه اف آی آر چې د ډېرو کسانو پکې ضمانت یې هم شوې او اوس تقریبا پکې زه بس پاتې م یو کس دوه نور پاتې نو تقریبا ټول کمپلیټ شوې. خبر دا ده چې دا کم حل چې په پاکستان کې روان دی او خاص کر په دې صوبه کې روان دی چې دا کم ظلم پاکستان تحریک انصاف سره روان دی. پاکستان تحریک انصاف دوی کوشش دا کوي چې آیا موږ دباو کو موږ چې دغه کو دلته په 8 فروری باندې د الیکشن اعلان شوی دی او په 8 فروری الیکشن اعلان چې پی ډی ایم کوم جماعتونه دغه ټوټل ګرځي په کمپاین کې ګرځي هغوی ګرځي چې دی خپل هلې ځلې کې کنونشن کې جلسې کې جلوسونو کې باقاعده طریقې سره هغوی ته پروتوکول ملاویږي هغوی ته سکیورټي ملاویږي او پاکستان تحریک انصاف د دباولو کوشش کیږي. نه هغوی ته د کنونشن اجازت ملاویږي نه هغوی چې دی هغوی ته چې دی د کمپاین اجازت ملاویږي. زه دا وایم چې عمران خان دا لیډر زموږ چې کوم دی هغه جیل کې دی. آیا په څه جیل کې دی؟ هغه څه ګناه ده؟ صرف ګناه ده چې د قوم د علاقې د صوبې د ملک د غریب قوم چې دی خدمت یې کوم. صرف دغه دی چې د قوم لیډر دی. یاد ساتئ هغه چې څونه دباویږي هغه چې څونه چې دی هغه چې دی تاسو نور هم هغه له زور ورکوئ. دا قوم به انشاءالله همغه شان هغه سره ولاړ او دا بدل دا کم چې دا کم ظلم چې پاکستان تحریک انصاف سره روان دی او دا کم ورکرانو سره روان دی او دا کم موږ سره روان دی دا بدل به انشاءالله په 8 فروری د اوټ په شکل باندې انشاءالله اخلو انشاءالله. ارشد خان تاسو چې د کوم حلقې سره تعلق ساتئ دا خلک دا تاسو داسې ستاسو ورور لمزي عمرزی بیا تاسو داسې عادت کړي چې خدمت باندې یقین ساتي او کار غواړي. آیا د دې ډلې پلیټ فارم نه تاسو هغه خدمت کولی شئ او راتلونکي د مستقبل څنګه وینئ؟ لکه داسې اورو چې اوس راتلونکي نښه چې کومه ده هغه هم د بلډ پیپر نه وباسي. ګوره جي په الحال خو دغه څه خبرې نشته دی. عدالت هم دغه کړی دی چې آیا دغه بیټ نښه به وي انشاءالله یا او دویمه خبره دا ده چې موږ د پی کې تر سر اوس چې دا کوم زما ورور ایم پی ای پاتې زه ایم پی ای پاتې ما زما ورور ناظم الله نایب ناظم الله پاتې بل ورور مې په درې ځله ناظم پاتې دی. موږ خو به دا خدمت کوو انشاءالله په دې سخته کې پاکستان تحریک انصاف سره به زه انشاءالله اوس هم ولاړ یم بیا به هم ولاړ یم انشاءالله. خو موږ به که الیکشن کوو انشاءالله د پاکستان تحریک انصاف نه به انشاءالله کوو د قوم خدمت به د پاکستان تحریک انصاف د پلیټ فارم نه کوو انشاءالله. کوم خلک چې د پارټۍ نه روان دي یا وزي یا داسې دغه دي چې اوس په خټک دی خو خپې راغځولي دي او داسې ډېر خلک داسې دغې ته څنګه ګورئ؟ هغه خلک دي چې کوم چې دی د هغوی کې به زه ته د ووایم چې دې ټیم له راغلي وو حکومت له راغلي خلک وو که زه د دغې صوبې سابقه وزیر اعلی یاد کړم که هغه بل وزیر اعلی یاد کړم یا نور داسې خلک هغه دغه عمران خان چې دی ډېر مضبوط دغه دی او هغه چې دی د قوم چې دی هغه پسې ولاړ دی او همغه عمران خان چې دی غټې غټې عهدې ورکړې دي خلکو له غټ سیټونو باندې کېنول. همغه خلک دي چې دی اوس بل اړخ ته ځي روان دي لاړل. د هغوی مقصد صرف دا دی چې آیا کوم اړخ ته ښي هغه اړخ ته ځي. موږ چې څنګه چې دی د دې نه مخکې عمران خان سره وو هم په دې سخته کې مو سره ولاړ وو بیا به مو سره ولاړ. د 9 مای واقعیت د څنګه ګورئ؟ آیا دې کې تاسو به یا چې زه خدا خبره کوم یو خو چې د اف آی آر چې کومې شوي دي که نه چې بالکل په دې سټي تاڼه کې په چوک کې خو زه موجود وم په دې سیس کې خو زه موجود وم چې تقریر هم کړی وو په دغه هم کړی دی. بل شي د موږ نه خبر یو د پاکستان ورکر خو چې دی نه څه توړ پوړ کړی دی نه چې دی نه چېرته اشتعال انګیز تقریر یې کړی دی نه چا پسې څه ویلي دي نه څه ادارې پسې خبره کړې ده. دا خو مکمل صورت چې دی هغه ناجایز اف آی آر شوي دي او د دې څه چې دی بالکل بھرپور طریقې سره د دې شي دغه کومه چې بې ګناه چې دی ټول ملګري چې دی ورکران چې دی هغه جیلونو ته څوک مغفوران. او دویمه خبره دا ده چې د پاکستان تحریک انصاف ورکر یاد ساتئ تاسو به ورکر د هرې پارټۍ لیدلي خو د پاکستان تحریک انصاف ورکر داسې ورکر دی یو تعلیم یافته ورکر دی چې په هغوی باندې چېرته تاڼه هم نه ولیدلې په هغوی باندې دهشتګردۍ پرچې وشوې په هغوی باندې چې دی غټې غټې اف آی آر وشوې څوک مغفوران دي څوک چې دی په جیلونو کې دي څوک چې دی اوس هم په ضمانت او په بي بي یو کې دي. دا د پاکستان تحریک انصاف ورکر چې په دې کومه سخته کې کم مضبوط سټرانګ دغه واغشته انشاءالله داسې ورکر پاکستان تحریک انصاف ورکر داسې به یو پارټۍ سره انشاءالله میلون نشي چې څنګه د پاکستان تحریک انصاف ورکر
ډیره زیاته مننه ګرانو کتونکو. د 9 مای وروسته چې کوم دی د لمزي بومرزی شهید خاندان وروڼه رشته داران دوستان یقینا د یو ډیر لوی اذیت نه تیر شو تیریږي. په یو شمېر خلکو باندې دغه اف آی آر هم شوي دي. زه د پی ټي آی په ناقدینو کې ما چې دا به ټولو ته پته وي، خو دغه 9 مای وروسته چې کوم ظلم بربریت او جبر روان دی نو زما د خاموشۍ غټه وجه همدغه ده چې دغه ډله هم په سیاست کې برخه اخیستی شي. 9 مای اوس هغه یو بهانه جوړه ده، د هغې نه فرض چې کوم دی نور خلکه جلسې هم کوي، جلوسونه هم کوي، راغونډېږي هم. د تحریک انصاف هم دغه خپل موقف ته پرېښودل پکار دي چې دوی څه ویل غواړي، خو څو پورې چې د دې خاندان تعلق دی نو دوی سره زموږ یو رشته یو داسې تعلق او ورکوټوالي نو دوی د ما ځکه دا تپوس وکړو چې آیا د دې ډلې د پلیټفارم نه به تاسو د ولس هغه شانتې خدمت وکړئ. تاسو خپل ورکر ډېر نیازبین ساتلی دي، ډېر کافي کارونه هم ورله کړي دي، خدمت هم ورله کړی دی، نو ناممکنه ده. خو د هغوی جواب دو چې دې سخته کې خو زه جرې دغه پرېږدم نو دا بیا د پښتون روایت نه دي چې زه دې وخت کې پیپل پارټي پرېږدم. نن خو هم د دوی چې کوم دی نو ضمانت منسوخ شو، کسټډي ته کسټډي نه پس به بیا جیل ته ځي. الله دې